ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوی ما دا نننی پروګرام د سره ډیر مهم دی او دا مهم د سوسایټو حوالو سره دی چې کوم په 400 کې کومې سوسایټۍ وتلي دي او هغه دلته کې یو ډیر لوی لوی پراجیکټ دي. پرون ما په دې باندې یو ویډیو کړی وه او اتفاقي چې کوم دی نو زه دغه ګاډي مې ولیدل ډېر په ګڼه ګوڼه کې وو، خو د دې نه یو ورځ مخکې زه ټیمې ته تللی وم. نو ټیمې والا یو اخلکار نه مې اورېدلي چې سبا په سیټي هاوسنګ باندې ډېره لویه انکوایري ده او سیکرټري به راځي. نو ما چې وکتل نو زه دغه ټیم کې د موټروی نه راکوزېدم او ډېر نږدې وم، نو بس زه هم لاړم. نو د هغې په وجه باندې زما پروګرام چې کوم دی نو مخې ته راغی. د ډېرو خلکو کالز رالل، ډېر زورور خلک پکې کالز کوي. ډېر خلک چې کوم دی نو دا کمنټس ما وکتله، نو په مختلفو انګلو باندې به خبرې ترې کوم. یو خو ګرانو کتونکو چې کله دغه ځای کې لومبنی پروګرام و د هاوسنګ سیټي هاوسنګ په نوم باندې یو لوی فنکشن را جوړ شو، نو دې له صحافیان تلي، خو د صحافیان ټول د پېښور او خو د 400 نه کم لوکل ورغلي نو هغوی ته د اسلام آباد نه ویلي شوي، ځکه چې ټي وي چینلو ته اشتهارات یې ورکړي وي او دا ټي وي چینل هم په دغه اشتهاراتو باندې چلی چې دغه شانتې لوی پراجیکټ راشي. نو پوهان دا خبره کوي چې 70% به ته تشهیر کې خلک به مایله کې او بیا به چې کوم دی نو ته خپل بزنس کې. نو دا د هغه طرف نه چې کوم دی نو چې زه خیبر نیوز ټي وي دلته په 400 باندې کار کوم، نو هغه باندې موږ لاړو. خو موږ چې بیا کله غونډه وکتله نو ډېره زیاته د بدنظمۍ ښکار وه او داسې څه د کار خبره په تقریرونو کې ونه شوله. نو چې کله پروګرام ختم شو نو زه بیا بار ووتم، ما په اردو ژبه کې چې کوم دی نو په دې باندې تنقید وکړو چې په سپي نه شو چې دلته کې به د اوبو دا مخه دوی څنګه نیسي. د دې دپاره چې کوم دی نو په دې پراجیکټ کې دوی څه ونه وي. نو اوس په دې پوهېږم چې د اوبو دغه مسله څه وه او هسې مې په ذهن کې دا خبره راغله او ما په اردو ژبه کې هغه تاریخ هغه ورځ په یوټیوب باندې زما هغه ویډیو پرته ده ما وکړله. نو یو خو دغه خبره کو، بل یو ډېر خلک دا وایي چې یاره تاله پیسې در نه کړې یا به تاله پیسې درکړي ته به بیا دا وې بلکل به تشهیر کو. د تشهیر به ماله ښه ټیک ټاک پیسې راکوي، بل څه اپیله به هم ورکوي، بل څه اپیله به هم ورکوي، خو تشهیر به ملې کوي چې یو شی قانوني وي. موږ وایو چې 400 ته دغه شانتې لوی لوی سوسایټي راشي د 400 ترقي وکړي، دا مخ په وړاندې لاړ شي، خلک مخکې ځي او موږ وروستو ځو. موږ 40 کاله مخکې چې کوم دی نو د شوګر میل او د پیپر میل او د کپړې د میل او ریل به راته د دې مالکان وو او 2,500 3,000 4,000 دلته کې یو مزدورانو کار کو، هغه ټول هر څه خر شو. یوه کارخانه راله چې کومه ده نو مخې ته رانغلله او په هغې باندې 400 خلک غلي پاتې شو. د بار نه یو سړی راغی 400 واغسته او د هغې هغه مشینري چې په څو باندې خرڅه شوله او پنجاب واغستله. نو دغه یو لوی ظلم موږ سره 400 سره وشو، خو بس 400 خلک په هغې باندې خاموشه شو. نو هغه څیزونه خو په پراپرټو کې او په کورونو کې بدل شو، کارخانې مارخانې ختم شوې، هسپتالونه ختم شو، سکولونه ختم شو. هغه کیسه خو هغه ځای کې دفن شو. په دې باندې برڅه بیا چېرته خبرې کوم او دې کې به زه تاسو ته د 400 د تحصیلدار او ورسره چې کوم دی نو د یو څو پټواران دي د هغوی ملي بګت ورته ښیم چې دا کومه لوبه 400 سره روانه کړې ده. خو راځم به سیټي هاوسنګ ته. په سیټي هاوسنګ کې ګرانو کتونکو تاسو ګورئ دا NOC ورکړی شوی دی. ما سره چې تاسو ګورئ دا NOC ده. دا NOC چې کومه ده دې کې یو میاشت ګیپ و، یو میاشت په دې باندې کار شوی دی او میاشت پس چې کومه ده د ټیمې نه د 400 د ټیمې نه سیټي هاوسنګ ته NOC ورکړی شوی ده چې دا کوم نگران وزیر پریس کانفرنس کړی دی. نو زه دا ګڼم چې دا ډېره غټه پیسه چې کومه ده نو دې کې استعمالیږي او دې کې به حکومتونه خوشحاله، دې کې به ادارې خوشحاله. دې پراجیکټو کې چې کوم دی دا چې د 100,000 روپو مرلۍ او دا په 15,000 د باندې خرڅوي که نه، نو دې کې دا د خلکه چې کوم دی نو په دې کې خوشحالېږي. نو دا کومه NOC چې ورکړی شوې ده، زما د خبرو د پرونی یا د نن یا چې زه بیا کوم زه هم ګڼکپي زه نه منم، خو سبا زما 400 وال سره یا یو سړی دلته انویسټمنټ وکړي هغه سره ګڼکپي وشي د دغې خلاف یو قانون سره چې سم وي. موږ د دې نوه سیټي به پرچار کوو. تاسو به کتل په نوه سیټي کې یو پارټنر چې کوم دی حاجي عارف رسا په دې سر ویسته. دا پیسې داسې دغه دي چې په هغې باندې تر اوسه خاموشي ده چې دا چا وویشته. دا خبره داسې پټه ساتي
چې دا څنګه اوس هم هغه نوه سیټې چې کوم دی نو متنازع دي او زکي پراپرټۍ والا په هغې کې ما سره د پلاټ راکولو واده کړې وه، باقاعده پاره مې راکړې دي چې ته به د دې پرچار کې او پرچار مې په دې باندې کو پلاټ زما حق وي یا زما پیسې حق وي د تشهیر چې زه هسې خو تشهیر نه کوم چې زما هم خښ دی ټي وي والا اخلي بل اخلي ما هم اخیسته چې هغې له د 400 ډي سي د 400 ډي پي او هغه ټایم کې او د 400 چې څومره افسرانو ټول موجود او قانوني شی موږ ته وښودی شو د هغې موږ پرچار شروع کړو. صحیح ده. د هغې نه پس په هغې باندې نیوکې شروع شولې، په هغې باندې لانجې یو پکې مړ شو، خدای دې خیر کړي چې نور به پکې څه کېږي. دې وخت کې هغه شي متنازع دی، خو ما سره واده کړې وه، هغه واده چې کومه ده ما ښه ډېر پرچار وکړو، خو بس زه به وایم چې دوکې را سره وکړه. هلته کې نو هغې ما ته څه ریزلټ میلاو نه شو او ما ولې ریزلټ ورکړه. خلکه ښه رالل، خو د خدای کارونو کې خو څوک څه نشي ویلی چې الله پاک کوله نه هغه هغه شی متنازع شو. تر دې وخته پورې اوس بند پروت دی، پارټنرانو کې روانې راغلې دي خپل منځ کې چې کوم دی نو روزانه جرګې وي په نوه سیټي باندې. څوک وایي 90 لاکه خوا دي، څوک وایي 1 کروڑ دی خوا دي، او په دې باندې لانجه ده او یو سړی پکې د منځ هم لاړه او مزید دی اوس خدای خیر کړي. نو دغه شانتي پېښور سیټي هاوسنګ چې کوم دی نو دغه ځای کې هر وخت ډزې جګړې وي، بس یو بل ته مورچه شوي وي او ډزې وي، یو لانجه روانه وي. خو دا انوسي چې ورکړې شوې ده نو دې انوسي کې زما چې پرون کوم ټارګېټ و نو هغه د 400 انتظامیه وه چې اریګیشن والا نه کله تپوس وکړو چې انوسي یا د هر څه شوي دي. ایډیشنل چیف سیکرټري راغلو بلدیات شفیع الله خان، یو خو هغه له زه داد ورکوم چې ډېر قابل و، وړ پړی وکړل او دا ټول یې پړ کړل، خو هغه یې پړ نه کړ. هغه سره چې کوم دی نه پټواري کامیاب شو، نه زراعتو محکمې والا کامیاب شو په خبرو کې، او نه چې کوم دی نو اریګیشن والا کامیاب شو، او ټیم هم پکې پیل لاله. دې کې 4 کسه په دې انوسي باندې هغه سسپینډ شوي دي، په هغوی باندې انکوایري روانه چې تاسو دا انوسي څنګه ورکړې ده. نو دغه ځای کې چې زه وګورم نو هاوسنګ سیټي ته خو انوسي میلاو شوله، هغه دې ټایم کې چې کوم دی نه هغوی سره انوسي شته. اوس غلطي کوم ځای شوې ده؟ په سترګو پټو چې کله دستخط کېږي نو دې ځای کې پیسې اخیستې شوي دي، دلته د کروړو دغه شوی دی چې د یو سوسایټي کم کوایف کم ضروریات دي هغه پوره کول پکار دي. نه چې ته به بزنس کې زما په پیسو باندې به کار کې، نه ته یې 2 روپۍ په پروګرامونو هم لګې، په تشهیر باندې هم لګې، څه منځ کې شته دې هم نه، لاول به څه خلکو ته ښې، نو هغه خلکو ته ښودل سوي په کاغذونو کې ښودلي شوي دي، هغه خلکو ته چې کوم دی نو په دې دغه کې ښودلي شوي دي په ویډیوګانو کې، او هغه د دې ځای دا انتظامیه دا پکې ښه پوره میلاو د دوی خلاف کاروي کول دي، 4 پکې سسپینډ شوي د ټیمه خلکاران، خو د اریګیشن والا یا د زراعت والا. اوس سوال دا دی چې انوسي ورکړله نو د هغې نه پس پولیس اف آی آر په چا کوي؟ د 400 دغه متعلقه محکمو باندې اف آی آر پکار دی، کم چې 4 سسپینډ شو په دې باندې اف آی آر پکار دی. خو دې وخت کې موږ قانوني وګورو نو دغه سیټي هاوسنګ سوسایټي والا هغه سیټ دی پټ دی، هغوی ته خو انوسي میلاو ده. د هغې دې وخت کې ما ته د دې انوسۍ د میلاوېدو وروستو ما ته د هغوی قصور نه ښکاري چې په دې انوسۍ باندې ښه کاپي کار شوی دی. نو په دې کې باقاعده اف آی آر شوی دی، او اف آی آر ویل کېږي چې دا به په 500 کسانو باندې کېږي، دې کې به دا خلک نامزد کېږي چا خرڅ کړی دی او چا اغوستی دی او چا څه کړي دی او چا څه کړي دي. انوسي دغه شوې ده. نو پلاټ چې کوم ځای شوی دی نو د پلاټ هغه ځای دغه افسران د دې اخل زه نه ګڼم چې دومره لوی پراجیکټونه د دوی د لاسه متنازع شي. په دې 400 کې هلته کې یو ښکلی بل لوی پراجیکټ دی برخیا، هغه یو لوی پراجیکټ دی، بیا پکې نوه سیټي راله، بیا پکې چې کوم دی نو دا هاوسنګ سوسایټي راله، سیټي پکې راله، دې سره به 400 مخ په وړاندې ځي. خو آی روز ډز او آی روز دا مسایل او دا په پیسو په لین دین باندې وجل او دا قصه پکې اوس را شروع شوله. دا موږ ته چې کوم کال راځي
زما یو مشر دی ما ته ډېر عزیز دی ډېر ګران دی راته په دې چې هغه کارکردګي داسې ده چې په تنګي تحصیل کې ډېر روزګار ورکړی زما ورسره چېرته ناسته مخامخ نه ده شوې په ټلیفون مې ورسره خبرې اترې شوي دي نو د خلکو نه مې اورېدلي دي او په هغه باندې زه ځان له یو پروګرام کول غواړم او کولی شم په هغه ډېر زیات باس کېږي هغه په دې کې ما ته کال وکړو ویره د یو ډمې نوم یې واغست تا چې پرون پروګرام کو نو وي تا خو وي بلکل ځان هغه جوړه کړې وه اوس خو زه د هغې نوم اخلم نه به راپسې شي نو د هغې مخکې مې داسې د هغې یو نوم اخیستی نو بیا لوی لانجه راته جوړه شوې وه نو هغه ما ته په دې انداز کې یو خبره وکړله پرون چې ما کومې خبرې کړي دي نو ما ټارګېټ همدغه ضلعي انتظامیه ده چې دومره لوی سوسایټۍ ولې متنازع کېږي او دویمه مې دا ده خو دلته کې سبا چا سره ګڼکپیو شوله او د پنجاب نه خلک راشي زما د 400 نه په 400 روپۍ یوسي نو زه به تپوس د چا نه کوم زما زه معلوم شو چې دغه افسران به بیا د دې کې ملوث وي ځکه چې پر ګراوند خلاصه شته نه په ویډیوګانو کې دی په بورډونو کې دي حقیقت خو لا هېڅ هم په نظر نه راځي نو موږ د پراجیکټو په حق کې یو 400 ته داسې غټې غټې پراجیکټ راشي او پوره منصیمه ده 400 وال او بله یو خبره کومه چې نه څوک د چا نه په زور ځای اخیستی شي خو چا نه پکې په زور ځای اخیستی وي نو زما دا پلیټفارم هغه ټولو خلکو ته کولو دی هغوی راتلی شي چې هغه ما نه په زور ګوته لګولې ده او په زور یې رانه دستخط کړی دي چې هغه هم دې دنیا ته وښایو خو هغه دغه سوسایټۍ کې وي خو په بله کې وي خو په بله کې وي خو 400 والو نه څوک په زور باندې ځمکې نشي اخیستی نو دا په زور باندې ځمکې نه دي اخیستې شوي یوه دویمه دا ده چې یو سړی یو ځای اخلي نو هغه ته به انتقال هم ښی هغه به مطمئنې خو زه فرض که د یو شي تشهیر کوم نو ما به مطمئنې زه چې خلکو ته په ویډیو کمې خبرې وکړم نو هغه خبرې چې کمې دي هغه هلته کې چې کم د دې د مارکیټینګ والا ناست دي نو ما هغه شانتې خبرې ترې به کوي خو د شورور وزې نه زموږ دا یو شک و شبهاتو چې لوکل میډیا یو کس ته نو ویلې چې کله د دې سوسایټي فنکشن کېدو نو د 400 لوکل میډیا یو کس هم پکې نو خو موږ پکې وو نو موږ هم د بره نه راغلي د دوی د طرف نه نو راغلي چې هلته کې پکې د میډیا دپاره کورسو باندې هم هلته کې لانجه وشوله د ناستې ځای هم نو دې خوا مه راځه خوا مه راځه نو هغه خبرې هغه ټیم کې زما په ریکارډ باندې پرتې دي نو زه بیا دا خبره کول غواړم پروګرام ډېر زیات اوږدېږي ما سره په دې کې مزید ډېر زیات معلومات دي هغه سره زه په بل په پروګرام کې شریکوم هغه خبرې ما دې کې ذره به رامونه کړلې خو دې کې چې سا اخیستې شوي دي یا کوم لین شوی دی دا ډیل روان وي دې کې ادارې او دې کې دا ګڼل کېږي چې کوم نگران وزیر دی هغې ځان ته جوړوي خلک دا وایي یا سیکرټري راغی پرون چې کومې خبرې وي زموږ د وړاندې وي او دغه قواعد بیا سر دوباره کېږي دا فایل بیا سر دوباره کېږي انوسي د سوسایټو حق دی هغوی به هر څه دغه کوي خو یو سړی و چې یاره دلته کې فصلونه نه کېږي دا هم غلطه ده او دا هم ویمه چې په دغه ځای سیلاب چې لږ یو به هم راشي نو سیلاب پرې راځي نو هغه ټیم کې زما ګیله وه هغه ما ته د اریګیشن محکمې نه چې کله تپوس وکړو نو د هغوی بلکل پلانینګ نو ځکه سیټي خوسینګ والا چې کله فنکشن کېده نو د دې ذکر هم نو کړی چې ذکر په کاغذونو کې هم نشته دی چې یاره دلته کې دا کومه کنده ده د دې مخه به موږ څنګه نیسو نو دا چې کله د بلډینګ ورڅه تیار شوي دي او د دې نه پس به بیا اریګیشن محکمه لګي کېږي دا زموږ اوده اریګیشن محکمه دغه شانتې د پبلک هیلت دغه شانتې دا نورې محکمې زموږ د ضلع چې ترقي نه کړي دا د سرکاري خلکو د لاسه ترقي نه کړي چې هغوی سره وخت نشته پرون دغه چیف سیکرټري ایډیشنل چیف سیکرټري چې د ځانه کومه خوله ویستله او څه نیمه ګنټه خو پیدل وګرځېده یو طرف ته بیا بل طرف ته وګرځېده او ما کتل چې په هغه خولې را روانې وي خو خپله ډیوټي یې ترسره کول اوس الله دې کي چې دا لار کې خرڅ نشي هغه چېرته بیه نشي ولې چې دلته کې دا سیسټم ډېر دغه روان دی چې دلته کې مارکیټینګ کېږي د وزیرانو مارکیټینګ کېږي د ادارو هم بې دي کې د ادارو غټ غټ افسران میلوي نو موږ وو چې دا پراجیکټ په کامیابۍ سره سرته ورسي او د دې کې چا سره دوکه او پراړو نشي او د دې چې کوم قواعد وي چې هغه پوره شي د دې انوسي ورکړی شوې ده قانوني هغوی سټ دي دې وخت کې خو چې چا ورکړې ده نو هغې نه غلطۍ شوي دي هغوی په سترګو پټو باندې پیسو داسې وړاندې کړي چې بس هغوی نو
نو ورکولو والا اغستو والا دواړه دوزخیان وي رشوت. خو دا پاکستان دی، پاکستان کې بغیر رشوت د څوک دستخط نه کوي. فایل چې د یو میز نه بل میز ته وړی نو دغه قودې به ورکې، دا سیسټم به وي. دلته به کاروبار هم کې او په منتونو به هم کې. ګینې په دې سره زمونږ په زرګو خلکو ته روزګار میلاویږي. په دې هاوسنګ سوسایټي کې به ټیکټر لګیا وي، بلډوزر به لګیا وي، اوبو والا به لګیا وي، ګلکاران به لګیا وي. دا یو ډېر لوی پراجیکټ دی. دې سره به 400 ترقي کوي. دا نه چې دې سره به د 400 چې کم دی نو ترقي نه کوي. خو چې کم د قانون دغې نو د قانون خپلې ضابطې هغې له پوره کول پکار دي. هغه دغه سوسایټۍ والا لم او هغه قانون والا لم چې یو ښکلې ضلع مخې ته راشي او یو ښکلی پراجیکټ مخې ته راشي. نو دې وخته پورې چې کم دی نو دې پراجیکټ کاغذونه هغه پوره نه په نظر نه راځي. او زه وایم، زه ګڼم چې دا دې وخت کې څه کېږي نو دا دوکه ونشي، دا یره ده راسره. او دلته کې خو بیا هم دغه وي چې پارټنران پکې بیا یو بل اولي، بیا پکې دا مسلې وي د پیسو دپاره. دا ځکه د مشرانو ویلي چې شریک کاروبار هغې باره کې کوم متل چې دغه کړی دی چونکې بزنس هم دغه شان کېږي، خو هغه د دې وجه باندې متنازع شي چې یو ورته رامخکې کي نو وروستو وي، بیا پکې یو پکې لا مړ شي او بیا پکې نور او بیا لانجې وي، بیا چا پیسې ورکړي وي او بیا هغه کړېږي را کړېږي او ستا پیسې وي بیا به ځې راځې او په کشتونو به یې درکوي. په پراپرټو کې ډېر داسې موږ کتلي دي. نو ګرانو کتونکو انشاءالله پروګرام اوږدېږي، بل پروګرام کې به سره نورې خبرې شروع کوو.